یو کس د نیمې شپې د غلا په غرض جومات ته لاړو. په ارام ارام او پټ پټ جومات ته ننوتو. د بچو او ماشومانو غربت دغه سړی جومات نه په غلا کولو مجبوره کړو. دغه غل چې جومات ته ننوتو او ګړۍ ته یې لاس کو او راکوزولی نو اچانک دغه غل ساواز واورېدو. داسې معلومېده چې څوک جومات ته را روان دي. هغه زر غلا پرېښوده او د یرې د لاسه په مونځ ودرېدو. دغه کس هم د غل په انتظار کېناستو. کله چې غل په دې خبره پوه شو نو هغه خپل مونځ اوږد کو چې سلام به یې ګرځولو نو بیا به په مونځ ودرېدو. آخرکار چې د غنټو مونځ نه بعد دغه غل سلام وګرځولو نو ویې کتل چې هغه سړی د غل په انتظار اوده شوی دی. غل رو رو جومات نه روان شو. په دې کې هغه کس هم را بیدار شو او غل ته یې اواز وکړو چې ودرېږه. غل په زړه کې دعاګانې کورې چې یا الله عزت مې بچ کړې. غل په یره یره ودرېدو او تپوس یې وکړو چې ته ماته څه وې. په دې خبره هغه کس د غل نه تپوس وکړو چې ته په نیمه شپه جومات کې څه کې. غل ورته وویل چې په دې نیمه شپه زه دلته د الله عبادت کوم. په دې خبره هغه کس ډېر زیات خوشحال شو او غل ته یې وویل چې ما هم د داسې یو کس تلاش کولو څوک چې نیک او عبادت ګزاري، څوک چې الله پاک ته ډېر زیات نږدې. خبره داسې ده چې زمونږ ګاډي ته یوه لویه حادثه پیښه شوې ده، خو د الله فضل و چې څوک هم نه دي زخمی شوي. په دې وجه باندې ما په زړه کې صدقه منلې وه چې څوک هم د الله پاک کس دې وخت کې په جومات کې موجود وي او الله پاک په عبادت کې مصروف وي، هغه له به زه دغه د صدقې روپۍ ورکوم. هم په دغه انتظار زه دلته کېناستم چې کله ته مونځ ختم کړې او زه د صدقې دغه روپۍ تاله درکم. غل چې دغه خبره واورېده نو ډېر زیات خفه شو. سترګو نه یې اوښکې روانې شوې او الله ته په سجده وغورځېدو او دا دعا یې وکړه چې یا الله د دروغو او د فریب په عبادت باندې انسان له ته دومره زیات انعامات ورکې. زه د یو غل نه د دې کس په سترګو کې زه یو لوی عبادت ګزار شوم. سترګو نه یې اوښکې روانې شوې او الله ته په سجده وغورځېدو او زړه کې یې دا دعا کوله چې یا الله د دروغو او د فریب په عبادت باندې ته انسان له دومره څه ورکې نو چې اصل او ستا د رضا دپاره عبادت وي نو هغې باندې به ته انسان له څه نه ورکې. دې نه بعد غل د غلا نه توبه وویسته او دا عهد یې وکړو چې هر حال کې به د الله پاک عبادت کوم، 15 واړه وخته مونځ به کوم او چې د دنیا څه ښه کاري هغه کار به کوم او د بدو کارو نه به ځان ونیوم. بېشک الله انسان ته د ده د شرک نه هم زیات نږدې دی. الله پاک وایي ته صرف یو پیرمانه وغواړه او بیا ته وګوره چې زه تا له څه درکوم. امید لرو چې زموږ دا نننی ویډیو به ستاسو ډېره زیاته خوښه